الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه أما بعد عزیزان ملت قابل قدر مشرانو کشرانو اوریدونکو مسلمانانو دا کم صورت چې ما ستاسو وړاندې تلاوت کړلو دیتا صورت اخلاص وای او اخلاص ورته په دې وجه وای صورت اخلاص چې په دې کې د الله جل شانه توحید او صفات ډېر په صفا انداز سره بیان شوي دي او باری تعالی هغه خالص توحید په دې کې بیان شوی دی د دې سورۃ سره متعلقه دوه غټې خبرې چې یو دا چې د دې سورۃ شان نزول څه دی دا سورۃ څرنګه چې کوم د هغه سره په عقاید او جهان سره سم نازل شو ځکه د هر سورۃ د نازلېدو لپاره څه وجه څه سبب چا تپوس کړي یا سواقعات چې کوم د هغه سره پیښه شوي نو د هغې مطابق صورت یا آیاتونه را نازل شي دغه ته چې کوم د هغه سره سبب نزول او دارنګې چې کوم د هغه سره هغه شان نزول ویل کېږي شان ورود ورته وایي نو د دې صورت هم دغه رنګې چې کوم د هغه سره شان نزول دی او دویمه خبره د دې صورت چې کوم نو هغه سره د فضایل متعلق ده او درېمه خبره چې کوم نو د دې صورت هغه نقطه نظر دی بهر صورت چونکه عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت ته ملو شو نو دغه مشرکین مکه چې کوم بوتان او کوم عقیبه د انور سپوږمۍ او د بوټو ته سجدې کولې او خود خانه کعبه کې چې کوم نو 360 بوتانی خو دیو نو حضور علیه السلام د هغه مذمت او کمزوری بیان کړو د باری تعالی توحید بیانو نو دی خلکو هغه چې کوم نو هغه سه د حضور علیه السلام نه تاسو کو چې مونږ خود خپل بوتان د کانی نه یا د لرګي نه جوړ کړی دي مونږ ته معلوم دي خدا راته وایا چې ستا دا خدای چې کوم دونه هغه سره هغه د څه نه جوړ دی د سرو زرو نه که د سپینو زرو نه او دارنګې چې کوم دونه هغه سره دا ستا دا خدای د چا نه پیدا دی یا څوک ترې نه پیدا دي نسب یې راته وښیه دا دوه خبرې چې کوم دونه هغه سره هغه دوی وکړلې او دا دوه خبرې برای راست دوی کړې وي یا دا ورته یهودو وښودلې ځکه چې دلته کې چې کوم دونه هغه سره هغه د دې صورت متعلق دوه خبرې چې دا مکی دی که دا مدني دی بعض مفسرین حضرات فرمایي چې چونکې دا سوال کړی دی مکی والو نو دا مکی صورت ته او لکه څنګه چې زمون قرآن کریم کوم دا مکی دی او دا
هغه چې کوم نه هغه سه بنیادی خبره نه. دویم دا چې دا سوال کړي یهودو دی او یهود خو مدینه منوره کیو، نو د دې وجه نه دا صورت چې کوم نه هغه سره مدني دی. خو تطبیق یې دا دی چې اصل کې دا سوال کړي دا مکی مشرکانو، خو دا سوال ورته خودل یهودو، دا سوال ورته خودل یهودو چې تاسو د پیغمبر نه داسې تپوسو کې چې دا ستا دا خدای کم چې د هغې طرف ته بندگان بلې او ته وی چې یو دی وحده لا شریک دی، نو دا د څه نه جوړ دی او د ده نه څه جوړېږي، او دارنګې چې کوم د ده سلسله نسب څه ده. په عربو کې سلسله نسب دا یو مشهوره خبره وه، د دې وجه نه هغې به تاسو ته مړانې وي چې هغې به د اسونو نسب ذکر کوو چې زما د اس د فلاني زوی دی، هغه د فلاني زوی او د فلاني زوی تر اوږدې کړۍ پورې به چې کوم دی نو هغه سلسله نسب یې ذکر کوو. نو دا دو سوالونه یې وکړل د دې چې کوم دی نو هغه سره هغه په جواب کې آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم باندې جبرائیل علیه السلام وحی راولله، او دارنګې چې په دې صورت کې د هغې جوابونو شو د دې دواړو سوالونو. اخو بیا وروسته وضاحت کوو. دویمه خبره د دې صورت چې کوم دی هغه سره هغه فضایل دي د دې صورت. نو عام طور مونږ تاسو وایو چې دا صورت چې کوم دی هغه سره دا درېیمې حصې د قرآن کریم برابر دی، یعنی د دې ثواب، یعنی چې دا صورت سړی ووایي نو د ثواب په اعتبار سره دته دا نه ثواب ملو شو لکه 10 سپارې تلاوت چې وکړي، 10 سپارې. یو ځلې حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایي چې ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلة، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلة، ای یو د ستاسو نه پتاسو کې یو کس د دې خبرې نه کمزوري دی، عاجزه دی چې درېیمه حصه د قرآن کریم د شپې تلاوت وکړي او اوده شي. صحابه پریشان وو چې درېیمه حصه خو 10 سپارې دي، 10 سپارې چې سړی د شپې تلاوت کوي بیا د هغې نه پس اوده کېږي، نو شپه خو چې کوم دی هغه سره هغه ختمه واله او بیا د اوړي شپې. نو حضور علیه الصلاة والسلام چې کوم دی هغه سره هغې بیا تپوس وکړي چې څرنګه به یو سړی درېیمه حصه د قرآن کریم تلاوت کوي د شپې. نو حضور مبارک ته وفرمایي چې سوره اخلاص دا درېیمه حصه ده د قرآن کریم، دا ثلث القرآن دی، دا اکتهایی دی، دا چې دی وویلې لکه 10 سپارې تلاوت دی چې وکړو په اعتبار د ثواب سره، یعنی دا نه ثواب درته هغه میلاویږي. او یو ځل حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې تاسو ټول راجمع شئ، احشدوا فانی اقرأ علیکم ثلث القرآن. صحابه چونکې زمیندارم و، محنتیانم و، سوداګرم و، بازار کې به تجارت هم کو. حضور مبارک چې کوم دی هغه سره هغه یو صحابي ته ووایي چې ټول راجمع که درېیمه حصه د قرآن ورته وایم. صحابه له غوندې خپل منځ کې دغه شو چې یاره په دې وخت کې درېیمه حصه د قرآن دا خو ډېر ټایم چې کوم دی نو پې لګي. نو چې کله راجمع شو مسجد نبوي ته، نو حضور مبارک چې کوم دی هغه سره هغه د خپل دولت کدې نه تشریف بار راوړو، سوره اخلاص ویل او دننه لاړه. صحابه وایي چې حضور مبارک مونږ سره د درېیمې حصې د قرآن وعده کړې وه، صرف چې کوم سوره اخلاص یې ویلې، قل هو یې ویلې ستاسو په اصطلاح کې، او واپس لاړلو. نو هغې ایثار و چې دا به دوباره راځي. حضور مبارک چې راووته بیا ورته چې دا درېیمه حصه ده د قرآن په اعتبار د چا سره؟ د ثواب سره. د دې وجه نه ترمذي شریف حدیث مبارک دی، حضور علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابو ته وفرمایل چې په قرآن کریم کې 3 سورتونه داسې دي چې دا نه په تورات کې شته دی، نه په انجیل کې، نه په زبور کې، او نه په باقی قرآن کې. نو بیا صحابو ته پوښتنه وکړه چې کوم سورتونه؟ وایي سوره اخلاص او دا 2 آخري سورتونه معوذات. او بیا مزید فرمایل چې کم سړی دا چې کوم دی هغه سره د شپې لولي، نو د شپې د بلاګانو نه به محفوظ وي، او چې کله سړی د ورځې لولي نو د ورځې د مصیبتونو او دارنګې بلاګانو نه به څه وي؟ هغه محفوظ وي. بعضې ثوابونه داسې چې هغه بطور انعام ملاویږي سړي ته، بعضې څیزونه انعاما ورکولی شي. لکه یو سړی کله کله چې کوم دی نو کار یې ځانه نی کړی، لیکن هغه خپل هغه
مالک ته نه خوشاله شي او خپل هغه آقا ته نه خوشاله شي، خپل سپرډنټ او دارنګې افسر ته خوشاله شي، هغه والا اسې بې څه انعام ورکړي. دې ته انعام وایي. دې ته څه وایي؟ انعام وایي. یو د محنت په سیله کې یو څیز ورکول دي او یو اسې بې څه باچا په یو خبره خوشاله شي نو هغه ورته څه ورکړي؟ هغه انعام ورکړي. دې ته نه دا کم چې د محنت په نتیجه کې ورکول شي هغې ته استحقاقي ثواب وایي. دا د دې مستحق دی ځکه د دا نه محنت وکړو، د دا نه محنت په نتیجه کې به درته دا نصیب میلاویږي. او یو تفضلي دی چې هغه باری تعالی یو سړي ته انعامن ورکړي. موږ د باری تعالی د فضل محتاج یو ځکه چې استحقاقي طور خو زمونږ د ثواب هېڅ مونږ چې کوم دی هغه سره هغه نقشه نه ده جوړه کړې. د دې وجه نه مونږ د باری تعالی د فضل امیدوار یو چې خالص هغه فضل را باندې وکړي. کله چې آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه هجرت وکړو، مدینې منورې ته تشریف راوړو، نو د مسجد نبوي دا ایریا چې ده دې ته لا تشریف یې نه راوړو. د قبا یو علاقه مخې ته راځي، هلته بني عمرو بن عوف چې کوم دی نو هغه سره قبیلې بني عمرو بن عوف دا دغلته ډېره و د دې قبا په دې مقام کې. او د دې یو بزرګ شخصیت و کلثوم ابن حدم انصاري رتاهو، دا د دغه دی کې چې کوم دی نو د ده ډېره ځمکه وه. کله چې حضور علیه السلام تشریف راوړه او تقریبا 16 سوره د دغلته قیام چې کوم دی نو هغه سره هغې فرمایلي وو. سوره دی پس د هغه دی چې کوم صحابه و ګیر چاپېره هغې د حضور مبارک ته کتل نو حضور علیه السلام داسې بېچینه غوندې و. صحابو ته نه تپوس وکړو بالخصوص د کلثوم بن حدم رتاهو چې حضرت ستاسو په خدمت کې په مهمان نوازۍ کې زمونږ نه څه کمې دی چې تاسو داسې بېچینه یې؟ که څه مسله ده؟ که څه کمې وي نو مونږ ته چې کوم دی نو هغه سره هغه دغه وکړې چې مونږ هغه کمې برابر کړو. نو حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې نه کمې خو هېڅ نشته، خو یو کمې دی، یو څیز چې هغې زه بېچینه کړی یم چې هلته به په مکه معظمه کې مونږ په خانه کعبه کې په جمع سره مونځ کوو، او دلته کې چې کوم دی نو جومات نشته، د جمع د مونځ انتظام نشته دی. د دې وجه نه بېچینه یم، نور څه بېچیني نشته دی. د خوراک په اعتبار سره، د خدمت په اعتبار سره هېڅ کمې نشته، صرف کمې چې کوم دی نو هغه څه دا دی چې د جمع د مونځ انتظام نشته دی. نو دې کلثوم ابن حدم انصاری رتاهو دې صحابي دی ورته وایي چې حضرت دا د قبا چې دا کم هغه دا رقبه ده دا زما ذاتي ځمکه ده او ښه ډېره ده. تاسو د مسجد دپاره چې څانه خوښئ هغه ترې نه هغه والئ او راګیره کې او دارنګې جومات پرې جوړ کړئ. حضور علیه السلام ورته اول انکار وکړو، بیا هغې ډېر سخت تاکید وکړ چې دا زما ځمکه ده، چا را سره پکې شرکت نشته دی، څوک را سره په دې کې شریک نه دی. د دې وجه نه تاسو د دې نه چې کوم دی هغه سره چې څانه جومات جوړول غواړئ او څانه رقبه چې کوم دی هغه سره د جومات دپاره استعمالول غواړئ، هغه زما اجازت دی. بیا حضرت جبرائیل علیه السلام حضور علیه السلام ته نقشه برابر کړه. دا نقشه د دې مسجد قبا دا حضرت جبرائیل علیه السلام چې کوم دی حضور مبارک ته ښودلې، هغه وخت سره چې کوم ایریا او دارنګې رقبه وه. د 1400 ورځو کې لا حضور مبارک هلته و چې مسجد قبا جوړ شو، مسجد قبا جوړ شو. او بیا چې کله حضور علیه السلام تشریف وړو د دې نه بیا مدینې منورې ته کوم چې مسجد نبوي رقبه ده هغه دی ته، نو بیا دا کلثوم بن حدم انصاري دا په دغه وخت کې چې کوم دغه علاقه کې نږدې صحابو په هغه ټولو کې دا بزرګ شخصیت و، مشر و معمر و معتمد و. نو همدا یې د دې جومات چې کوم دی هغه سره امام جوړ کړ، د دغه مسجد قبا امام یې جوړ کړ. چې امام یې جوړ کړ نو د دې کلثوم بن حدم انصاري د ده دا عادت و چې کله به یې مونځ کو نو ولدوالین امین نه پس به سوره اخلاص ویلې، قل هو ورسره به یو بل صورت هم یو ځای کړ او بس بیا به رکات له لاړه، بیا به ورپسې رکات کې بیا سوره اخلاص ویلې، ورسره به بل صورت هم یو ځای کړ، او یا به صرف سوره اخلاص چې کوم دی نو وویلې
خو به هر صورت سوره اخلاص به خامخا ویل او کله به ورسره بل صورت هم یو ځای کوم اکثر به داسې روټینو د هغې کم چې هغه مقتدیانو هغې ورته وویل چې ګوره دا خو په دې یو صورت سره مونځ کېږي چې تاسو سوره اخلاص وویلې بس رکات له لاړ شه بل صورت ورسره ولې یو ځای کې او که بل صورت وی نو بیا سوره اخلاص ولې وی خو یو صورت پکار دی هغې ورته وویل چې که تاسو زما پسې امامت کوئ په دې طریقه خو ښه کني ځان له بل امام ونیسئ زه خو خپل مونځ طریقه بدلولی نشم تاسو ته البته تاسو ځان له بل امام ونیسئ که زما په امامت باندې مطمئن نه یې چونکې هغې داسې کولی نه شو ځکه چې دا په هغې کې یو ډېر معتمد او بزرګ شخصیت او بل دا چې حضور علیه السلام چې کوم دین هغه سره په دې مصلی باندې ودرولی و نو داسې هغه همت هغې کول هم نه شو چې نه شو کولی نو بیا دی د حضور علیه السلام ته شکایت راوړه چېرې دا کلثوم بن حرام دغه طریقې سره مونځ کوي هر رکعت کې سوره اخلاص خامخا وایي ورسره یو بل صورت وایي نو موږ ورته وو چې صرف چې کوم دی هغه سره دا سوره اخلاص وایه او بیا رکعت لدا او که بالفرض بل صورت وای نو بیا ورپسې وروستو سوره اخلاص ولې وایي بیا رکعت لدا خو سوره اخلاص به په هر رکعت کې ویلې به هر صورت حضور علیه السلام دا صحابي راغوښتو د هغې هغه شکو ګیلې ورته ذکر کړله نو دی صحابي چې کوم دی حضور مبارک ته وفرمایل چې په دې کې د الله جل فیه صفات الرحمن په دې کې د الله جل شانو صفات ته زما دا زړه نه برداشت کوي چې دا ما نی ویلې ما ته سکون نه ملاوي چې دا صورت مې نی ویلې د دې وجه نه زه مطمئن کېږم نو د دې وجه نه دا صورت زه خامخا وایم نو حضور علیه السلام هغه ته اجازت ورکړ چې بس صحیح ده او دا صورت به تا چې کوم دی جنت ته ننباسي نو دا هغه انعامي چې کوم دی هغه سره خبره ده بل چا دپاره زموږ ستا دپاره دا اجازت نشته دا خاص اجازت و دا څو دا خاص اجازت و زمونږ ستاسو که امام وي نو چې سوره اخلاص ووایي نو بس رکعت له به ځي بل صورت میلاولو ته ضرورت نشته دی او نه اجازت شته دی دا یو بل صحابي چې کوم دی هغه سره حدثنا ابوالدرداء رتاهو د اختر په موقع باندې د غټ اختر موقع وه او دې ته دغه وخت کې مسله معلومه نه وه نو کومه علاقه کې چې د غټ اختر مونځ کېږي نو قرباني به د غټ اختر نه پس کې او په کومه علاقه کې چې شرایط د غټ اختر د مانځه برابر نه نو هلته غټ اختر مونځ نه کېږي نو هلته به چې کوم دی نو هغه سره دا یعنی د سحر مونځ چې وکړي هغه د تیارې والا د هغې نه پس قرباني کولی شي هلته کې د اختر د مانځه دپاره چې کوم دی نو انتظار ضرورت نشته ځکه د اختر مونځ هلته شته دی نه شرایط برابر نه دي نو دې صحابي رتاهو چې کوم دی نو هغه سره مسله ورته معلومه نه وه چونکې مدینه منوره کې خو د غټ اختر مونځ کېده دې د غټ اختر د مانځه نه مخکې چې کوم دی نو هغه سره هغه خپل هغه چیلې حلاله کړه او کور والا ته یې ویلې چې زر چې کوم دی نو هغه سره ست نصره کړه او دارنګې چې زه وخورم چې مانځه ته وځم چې کله راغی تشریف یې راوړم جومات ته او دارنګې خبره خپله ذکر که حضور علیه السلام ورته چې شاتو که شاتو لحمن دا خو د غوښې چیلې وه دا خو د قربانۍ نه وه دا خو قرباني نه شو دا خو صرف چې کوم دی هغه سره هغه د غوښې ضرورت برابر شو هغه ډېر پریشانه شو او دارنګې چې کوم دی هغه سره په جړا شو چې ما کره خو صرف دقه یو چیلې وه دقه یو چیلې وه اوس نه مې وس رسي چې بله چیلې والم او نه راکره بله شته دی چې هغه حلاله کړم خو البته یو خبره ده چې د چیلې یعنی یو وړوکې غوندې هغه چیلنګې دی چې هغه د شپږو میاشتو دی یو د ګډې بچي وي یو د چیلې دی کې فرق دی چې د شپږو میاشتو دی نو د چیلې د شپږو میاشتو چې کوم دی نو په بچي باندې قرباني نه کېږي البته د ګډې د شپږو میاشتو بچي چې هغه د کال والا سره ودرئ او هغه د هغې چې کوم دی نو برابرې قد و قامت کې او دارنګې غوښه وغیره کې نو هغې باندې کېږي خو چې نور د کال نه میلاویږي به هر صورت د چیلې لپاره دا حکم نه دی اوس چې کله دی وویلې او فرمایل او دارنګې چې کوم دی هغه سره ګزارش وکړه درخواست یې مخې ته کړه چې ما کره صرف د شپږو میاشتو هغه یو چیلنګې دی یا چیلۍ ده نو حضور علیه السلام ورته یې چې زه چونکې د هغه پریشانۍ ته وکتل وایي هغه حلال کا ولن تجزع احد بعدک دا الفاظ د بخاري شریف ستا نه پس دا اجازت چاته نشته دی دې ته څه وایي
دې ته خصوصیت وایي. ستانه پس داسې قسمه اجازت چې کوم دنو هغه سره بل چاته هغه نشته دی. بهر صورت دا چې کوم دنو هغه سره خصوصي اجازتونو مارته وي چې دا نو کله کله چې کوم دنو انعامي ثوابي او کله استحقاقي ثوابي. دا په سوره اخلاص باندې چې کوم هغه د لسو پارو ثواب ملاویږي دا تفضلي او دارنګه انعامي ثواب دی. یا د دو شخصیاتو ته چې د کم دغه اجازت ملو شو دا د دې خصوصیت او بل چاته دا اجازت نشته دی. یو ځل آقا دو جهان سره مو فرمایي چې کوم دغه هغه سره هغه چې او یا زره کسان دا به جنت ته بلا حساب او بلا کتاب وځي. بلا حساب او بلا کتاب وځي. یو صحابي پاسه ده او کاشا ابن محسن نتا هو وی حضرت دا الله نو غواړي چې زم پدې کې حساب شم ورته انت فیهم تم پدې کې. بل صحابي پاسه زمانہ پاروي سبق کبها عکاشتو دا یو موقع او کاشو غټلا دا یو موقع او کاشو غټلا بل چاته چې کم نه هغه سره دا ریلیف نه ملاويږي. ٹھیک شو. نو به هر صورت چې کم نه هغه سره دا سوره اخلاص خبرم کولا چې دا د سوره اخلاص چې کوم دنه هغه سره فضایل او په درجه کې. البته چې د سوره اخلاص چې کوم دنه هغه سره هغه نقطه نظر تراش چې کله موږ دې صورت ته دا مکی صورت ته او د نزول په اعتبار سره 22 نمبر دی او په قران کریم کې نمبر چې کوم د ترتیب په اعتبار سره 112 دی نه پس رسو دو صورت دي کل 114 سورتونه قران کریم. دې صورت کې اللہ جل شانہ عقائد و جان فرمائی قل تو فرمائے اوایا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته د قل خبر رالنا نو د دین د حضور علیہ السلام رسالت هم ثابت شو. ځکه چې باری تعالی چاته وي چې تو وې د خلکو ته نو دا چې کوم نو دته یو عہده ملو شو د رسالت نو یو خدای سره رسالت چې کوم نو ثابت شو. دویمه خبره علما دا کوي چې دا سوره اخلاص چې کوم نو هغه سره درېمه حصہ د قران کریم والدا ځکه چې کوم دنه هغه سره هغه قرآن کریم تقسیمی په درو حصو باندې چې یا به د رسالت بحث کوي یا به د توحید بحث کوي یا به د قیامت یعنی درې حصے. نو په دې سوره اخلاص کې د باری تعالی د توحید بحث دی د توحید نو دا درېمه حصہ شو چې کوم دنه هغه سره هغه د قرآن کریم. لکه شاه ولی الله رحمت الله علیه د هندوستان چې کوم نو ډېر مقتدر شخصیت تیر شوی دی او زموږ اکابرو کې دی ډېر لوی زموږ که د احادیثو سند او که دارنګې د تفسیر سند د هغې آخري کړی شاه ولی الله رحمت الله علیه. شاه ولی الله رحمت الله علیه چې کوم نو الفوز الکبیر فی اصول التفسیر د قرآن کریم د تفسیر باره کې یو کتاب لیکلی وړوکې غوندې رساله ده. خدا چې کومه رساله ده خو یعنې څه مطلب چې کوم نو دریابي کوزه کې بند کړی دی او وی چې د قرآن کریم علوم چې کوم نه دا په 15 قسمه د هغې ته علوم پنجګانه وي. علم الاحکام ورته وي، علم المخاصمه ورته وي، تذکیر بآلاء الله، تذکیر بایام الله، تذکیر بما بعد الموت. ټول قرآن کریم په 15 خبرو کې راجمع. بهر صورت نو دې صورت کې فرمایي قل ته او فرمایا دا کم کسان چې تپوس کوي د الله جل شانه د نسب باره کې یا دا چې دا الله جل شانه د سنه جوړ دی نو ته ورته چې هو الله احد. دغه الله د کم باره کې چې تاسو تپوس کوئ دا احد یو دی. احد یو دی، یو احد دی یو واحد دی، دواړو معنا یو ده. د معنا په اعتبار سره چې کوم نو واحد هم یو ته وي احد هم یو ته وي. خدا احد لغوندې د واحد نه ډېر چې کوم نو لږ ستاسو په اصطلاح کې ډیپ دی جوړ دی. دې کې د احد په اعتبار سره د الله جل شانه نه تعدد هم نفي شو چې شمیره کې نه راځي یو دی یعنی دوه ورپسې داسې نشته دی. یا چې کوم نه هغه سره هغه او دارنګې احد په معنا د دې سره چې دا د سمادې نه جوړ نه دی چې لکه څنګه چې کوم نه هغه سره دوی هغه ذکر کړه چې یاره دا د څه نه جوړ دی د چاندې نه دی که دارنګې چې کوم نه هغه سره د سرو زرو نه جوړ دی. او دارنګې احد په معنا د دې سره چې څوک ورسره مشاکل او مشابه نشته دی بالکل یکتا دی اکیلا دی. ٹھیک شو که نه. نو د دې وجه نه چې کوم نه هغه سره معنا په اعتبار سره دواړه یو شان دي خو په دې احد کې مبالغه ده د دې بل په مقابله کې. دغه الله جل شانه چې کوم نه هغه سره هغه یو دی د چا نه جوړ نه دی
د چا نه چې کوم دونه هغه سره هغه جوړ نه دی. مخکې او بیان کړو وروسته بیا معنا کوم. اصل کې د الله جل شانه باره کې چې کوم دونه هغه سره په دې مخلوقاتو کې مختلف چې کوم دونه هغه سره عقیدو والا تیر شوي دي او موجود هم دي. سو خدا سو چې هغې د الله جل شانه د وجود نه انکار کو، هغې ته نیچري وي او دارنګې هغې ته دهریان وي. هغې وایي دا نظام به دقسې خود ساخته روان دی، خود به خود په خپله روان دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو دهري سره مناظره وه، یو دهري سره مناظره وه. ا دهري چې کوم نه داسې د سیند نه اغاړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل ټایم نه چې کوم نه لږ غوندې لیټ لاړو. هغه ورته چې څنګه چلو؟ یاره بس زه چې د سیند غاړې ته رالم کشتۍ نه وه، کشتۍ نه وه. اونه را پرېوته په خپله چې کوم نه هغسې ټوټې ټوټې شوه او هغه چې کومه تختې جوړې شوې او دارنګې چې کوم نه تختې خپلو کې یو ځای شو، میخونه پټک والی شو او زه پکې کېناستم. هغه وایي دا څنګه؟ دا نه شي کېدی، نه چېرته کېدی شي چې په خپله باندې اونه را پرېوته او دارنګې په خپله چې کوم نه هغه سره ټوټې شو، دارنګې تختې جوړې شوې او میخونه پټک والی شو، ته په دریاب کې را پورې وتې. دا خدای ساده چې یو کشتۍ په خپله نه جوړېږي، نه دا نه کائنات څنګه بغیر د الله نه چلېږي. یو کشتۍ د هغې د ځان نه چې کومه په خپله جوړېدو چلېدو ته هغه چې کوم نه هغه سره قایله کېږي نو. او دا ټول نظام چې هغه چلی خو یو ذات یې چلی، دی پسې چې کوم نه هغه سره یو ذات دی. به هر صورت نو قل هو الله احد، الله جل شانه چې کوم نه هغه سره یو دی، واحد دی. د څه نه چې کوم نه هغه سره هغه جوړ نه دی. نو دهریان د هغې دغه نظریه ده. دویم هغه خلک دي چې هغې الله جل شانه مني خو واجب یې نه مني، واجب الوجود دا بیل سید دی. مونږ طالبان تعریف کوي چې هو علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن الزوال والنقصان. الله جل شانه دا د هغه ذات نوم دی چې هغه واجب الوجود دی، همیشه دی و او ایوه، دی ته واجب الوجود وایي. او دارنګې چې کوم نه هغه څه المستجمع لجميع صفات الكمال، سانه صفات د کمال چې ټول دی ذات کې هغه جمع دي. او د نقصان او دارنګې د بیکاره خبرو نه پاک دی او مبرر دی. دا د باری تعالی تعریف دی، دا د باری تعالی سره هغه تعریف دی. نو دویم هغه خلک دي چې هغې چې کوم نه هغه سره باری تعالی خو مني خو واجب یې نه مني. لکه څنګه چې مونږ که نه د مونږ مشرانو منو یې لیکن ووتلي دي، ختم شوي دي. دغه رنګې هغې په دې درجه چې باری تعالی مني خو او بس نشته دی، بیا خدای دې نه کړي هغه ختم شوی دی. دریم هغه خلک دي چې هغې باری تعالی مني واجب الوجود یې مني، باری تعالی مني واجب الوجود هغه واجب الوجود یې مني، خدا نه چې په عبادت کې ورسره چې کوم نه هغه نور خلک شریکوي، بوتان وغیره ورسره شریکوي. او ورپسې هغه خلک دي چې باری تعالی مني واجب الوجود یې مني، عبادت کې ورسره څوک شریک نه مني، خو په نورو کارونو کې د الله نه سوا نور خلق غواړي. مشکل کشو حاجت روا چې کوم نه هغه سره هغه نور خلق غواړي. دارنګې عبادت خو خالص الله له کوي، خو نور چې څه مسالې دي، نور څه کارونه دي، هغې کې د الله نه سوا د نورو نه چې کوم نه هغه سره هغه مطالبه کوي. نو دام چې کوم نه هغه سره دلته کې هغه رد راغی. او خود غټ چې کوم نه هغه سره فرقې هغه وخت کې درېوې یهود او دارنګې نصارا. یهود ویل خانت اليهود عزیر ابن الله، حضرت عزیر علیه السلام د الله زوی دی. او دارنګې عیسیانو به قالت النصارى المسیح ابن الله، عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. او د مکې معظمې دغه مشرکانو به ویلي دا فرشتې د خدای لونه دي. ٹھیک شو؟ نو په دې صورت کې چې کوم نه هغه سره د دغه غونډو خلکو چې کوم نه هغه سره رد راغی، توحید خالص ثابت شو. قلت ورته هو الله احد، دغه الله جل شانه یو دی. الله الصمد او الله جل شانه بې نیازه دی. دا خبره د مشرکانو چې زمونږ د دې بوتانو عبادت ځکه کوو چې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ د دې عبادت ځکه کوو چې دی به باری تعالی ته زمونږ سفارش کوي. داسې د ځانه خبره ده. الله جل شانه صمد ذات دی، صمد ذات دی. چاته چې کوم نه هغه سره صمد چاته وي چې هغه چاته محتاج نه، ټول مخلوقات باری تعالی ته محتاج. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. به هر صورت ورپسې وی لم یلد ولم یولد. دا د هغه خلکو د هغه یهودو د هغه سوال جواب شي چې د باری تعالی نسب څه دی، د چا نه پیدا دی، څوک ته نه پیدا دی، خرنی کې ورنی کې وغیره. دا چې کوم نه هغه څه کوي لم یلد. الله جل شانه نه د چا نه پیدا دی
ولم یولد او نه تینا څوک پیدا دي نه چې کوم نه کسی سے جنا او نه چې کوم نه هغه نه تینا څوک پیدا شوي دي نه د چا نه پیدا دی او نه تینا څوک پیدا دی ولم یکن له کفوا کله کله داسې وي چې یو سړی چې کوم نه هغه سره هغه الله جل شانه مني خو مختلف درجو کې ورسره چې کوم نه کسان مني یا ورسره برابر مني یا تینا چې کوم نه اوچت مني چې پیدا دی تینا یا ورله لاندې څوک داسې مني چې هغه چې دی به د هغه نه مجبور شي لکه اولاد شو د هغه ټولو خبرو نفي راغله کې دا چې یاره څوک خو ورسره برابري نه د چا نه پیدا نه خو یو سړی خو ورسره برابري څوک ولم یکن له کفوا احد او څوک هم برابر نه دی د سره او نه دی برابر د الله سره هیڅ څوک یعنی الله جو وحده لا شریک دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواج أهل بيت أجمعين دعا کہ زموږ ساتھ مشتان کم جو فاتی باری تعالی مغفرت کاملہ عاجل نصیب کی کم کسان بیماران دی دے حاضر جمع کی دی کورون اسپتالون کی باری تعالی ټولو ته صحت کاملہ عاجل ورکې دچا روزگار نشه باری تعالی وته د حلال روزگار ورکې دچا روزگار شته د حلال یو ګرځول کې د دې زمانه د فتنو حوادثات هم باری تعالی محفوظ او مامون ساتول کې د چا اولاد نشته باری تعالی وته نیک عمل صالح اولاد ورکې د چا صرف چې کوم زنانه اولاد دی باری تعالی وته نارینم ورکې د چا شته دی الله جل شانه صحیح جان نشین ولا وګرځول کې او د سترګو اخوال وګرځول کې او د دین خادمان وګرځول کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت ته پرسانه د خیر دعاګانې غوښتي مټول وکي برخه وکي سانه شر فساد فتنو نه عمل حفاظت مټو ته حفاظت راکې زمونږ د مشرانو ته دوه کې زمونږ د وطن الحمدلله د دین په اعتبار سره ډیر برابر دی الله جل شانه د قرګه د دینداری دی کې قائم او دائم لري او کم خلک چې زمونږ د وطن د دین چې کم نه د وستلو کوشش کوي او په غلط نظر ګوري الله جل شانه ته هدایت او که هدایت په نسب کې ني نصیب مبارک تعالی نه سو نابود کی مشران او اتفاق ورکړي چې الله جل شانه د وطن د تعمیر او ترقې سوچ ور سره ملګری کی او دارنګ چې کوم د ناغه سه زمونږ د وطن الله جل په دین باندې خاط کی زمونږ وطن قانون الله د قران او حدیث قانون وګرځول کی او زمونږ د وطن د قانون د انګريز د قانون د دین چې کوم نه ختم کی اخر خاتمه بل ایمان کې حضور علیه الصلاۃ والسلام په طرف خو باندې زندگی تلوات آسان کې غیر طرفونو ته بار تعالی نفرت پیدا کو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سنتو کې خپل